سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا د څنګه تاسو په مزي کې ټپ ټاپ لیدونکو یو بل خوندور اپیزود سره مونږ تاسو ګوري دا وخت په هم پښتو ون باندې لیدونکو نن بیا ولې د ګل یا د دوشنبه ورځ ده او نن تاسو بیا یو ډیر مزدار اپیزود او ډیر مزدار ملمانه تاسو لرو او دا غي تعلق چې کوم دی هغه به د جرنالیزم سره او د سیاست سره می او د صحت سره می ځکه چې صحت دی روغ وي نو هم به سیاست وکي او هم به جرنالیزم وکي او لیدونکو تاسو ما د خسر ډریس ګورئ دا چې سپانسر کړی دی تاسو ډیفرنٹ کلر کې دا ډیزاین چې کوم دی ویلی شي ډیر مزدار ډیر زبردست او اوس خاصه موسم ډیر پلیزنت شو نو خلک ودونه مدونه کینسته د ولیمې د پاره کده چا د ماما یا د کاکا لالا وادي کنه ناغي کوي خو ما خو په خیر پښتونخوا کې چې ډیر زیات کلر ډیر زیات مزدار دی او واقعي چې سحر تاسو را پاسه کنه او دسي پلیزنت کلرز وګورئ کنه نو تاسو بیا رز ډیره زیاته ښه تېرېږي ځکه چې موډ هم ورسره ښه شي نو لیدونکو نن پروګرام کتو دپاره تاسو موږ سره اوسیږئ او دې پروګرام کې شرکت دپاره تاسو چې دې کې باید تاسو شامل اوسیږئ د دې پروګرام برخه شئ د هغې لپاره به تاسو زموږ واتساپ نمبر او ایمیل اډرس دا وخت په سکرین باندې ښکاري تاسو کولی شئ چې په دې باندې موږ ته میسج وکړئ یا موږ ته ایمیل وکړئ هغه به زه په پروګرام کې شاملوم خو اوس نه ځکه چې زه اوس یو بریک علم او تاسو په منډه باندې لاړ شئ یو بریک والئ او بیا په منډه باندې واپس راشئ هم پښتو ون له ورکوټې شاندما ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته صحت ډېر لوی نعمت دی لیدونکو او اوس یخنیانې هم لګیا دي شکر الحمدلله چې یخنیانې خو را شروع شوې زموږ خو بس سترګې سپینې شوې که نه نو کله چې یخنیانې شو ډېرو خلکو ته د هډوکو مسله جوړ شي څوک وایي چې زما خپې خوږېږي څوک وایي زما جوړونه خوږېږي څه تکلیف او څه تکلیف اکثرا دا د هډوکي چې کمزوري د هغې وجې نه هم کېږي اوس د هډوکو کمزوري ولې کېږي د دې وجوهات څه دي په دې باندې به خبرې کوو فیزیوتراپیسټ ډاکټر برهان رابي سره جی ستړي مشئ جی مهرباني جی څنګه تاسو ښه صحت ښه دی الحمدلله تاسو خپل وایي الله کرم دی دا خو ما ورته په اسانه پښتو کې وي چې هډوکي کمزوري که نه تاسو میډیکل کې دې ته څه وایي हाँ जी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ये हमारे इस्तेमाल जी ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया ठीक शो जी तो ये डिफरेंट ग्रेड्स डिफरेंट स्टेजेस जी ऑस्टियोपीनिया उड़म्बे कीगी ब्या न बाद ऑस्टियोपोरोसिस कीगी बेसिकली دا بیل بیل سیزونه जी 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 एक्زैक्टली دا उड़म्बे से چې کوم راځي د موږ ऑस्टियोपीनिया وایو ऑस्टियोपीनिया لکه دا چې په بون چې کوم دی هډوکي یا هډ په هغې کې لکه کمزورتیا شروع شي دا کمزورتیا ولې او څنګه شروع شي بیسیکلی سی لکه هر سړی وایي غاښونه شو یا هډوکي شو دا د کیلشیم نه جوړ دي که نه ټیک شو اوس کیلشیم چې کوم دی لکه هغه په باډي کې چې کله کم شي ټیک شو د هډوکي کمزوري کېدو شروع شي ځکه چې د هډوکي د وخت سره غټیږي هم دا خپل شیپ هم جوړوي صحیح شو جی اکثر تاسو کتلی فریکچر وشي یې په صرف په پلاستر کې وغیرہ کې بند کی او هغه خپل جوړ ورشي کتلی خپل جوړاویږي خپل ولې جوړاویږي دا بون گروث کوي صحیح دی جی دې کې زیاتره څه وشي چې اوس لکه په اوسټیوپوروسس کې بیسیکلی لکه په بون کې کیلشیم کمېدې شروع شي لکه مونږ چې څنګه وایو که نه دا یو څه ډډ شو لکه دا بون ډډ شي ټیک شو جی اوس زیاتره تاسو اکثر وګورئ لکه یو لرګي هم د هغه هم داسې کېږي یو جی بالکل ایگزیکټلی که نه وایي یاره دا لرګی ډډ شو دا داسې ورګی دا ډډ دی که نه دې کې داسې وشي جی لکه زیاتره خلک دا کمپلین کوي چې یاره زه معمولي غونه کې وغورځم ګوره دا لاس مې مات شو بل وایي یاره زه خو د موټر سایکل نه وغورځېدم یا بره نه راوغورځېدم خو لکه ماشاءالله هېڅ ونه شو داسې وخت که نه نو په دې کې څه شی دی که زیاتر رول څه شی دی هغه د دې بون دی ټیک شو جی بون څه شی دی بون سټرینث وي هغسې نو تب جا کې چې کوم دی لکه مضبوطیا راځي اب څنګه راځي اوس نن سبا زه لکه دا لکه ډېر یو هاټ ټاپک دی لکه د انټرنیشنل دغه باندې هیلث ارګنایزیشن سره لکه ای کې داسې دي چې لکه زیاتر اوس لکه تاسو انډور ناست یې موږ هم انډور ناست یو ټیک شو جی سن ایکسپوجر شته نه څنګه چې تاسو د یخنیانو خبره وکړه یخنیانې په دې باندې هم ښیي چې لکه خلک د نور طرف ته کوشش کوي ټیک شو جی نور ته چې کوشش کوي وایټامین ډي ملاویږي د وایټامین ډي چې څه کار دی د وایټامین ډي دا کار دی چې هغه ستاسو په باډي کې چې کوم کیلشیم موجود وي هغه چې کوم دی تر دغه پورې د هډوکو پورې د هډ پورې رسوي ټیک شو جی همدې سره د بون سټرینث راځي ډېر داسې څیزونه دي چې لکه اوس د هغې یو ټرینډ جوړ شوی دی چې لکه هغه خلک کوي کافي ټیک شو جی اوس کافي چې دا کافي ښه شی دی کیفین انټیک صحیح دی خو لکه کافي چې تاسو سهار هم څکئ غرمه هم څکئ ماښام هم څکئ او ډېر څکئ دا ستاسو بونز برټل کی کمزوري کی ٹھیک شو جی اوس لکه د ریکارډ مطابق چې دی لکه 80% خلک اوسټیوپوروسس کې
80% که اوسټیوپوروز نه اوسټیوپینیا خو لازمي دی ټیک شو چې د دې لپاره یو سکین کیږي ته وایي ډیکسا سکین ټیک شو ډیکسا سکین یو ایکس ری د دې لپاره سپیسیفیک په هغې کې لکه چې تاسو وګورئ نو آلموسټ لکه زی سکور ټي سکور دا د ډفرنټ ویلیوز دي دا د اکثر خلکو کم دي دا کم ولې دي چې لکه دې نه مخکې ما څنګه ذکر وکړو لکه دغه انډور اکټیویټي ډېره زیاته ده سن ایکسپوژر نشته فزیکل اکټیویټي نشته ښه جي د فزیکل اکټیویټي چې دی په دې کې یو داسې رول دی چې لکه د بون اله پورې کیلشیم اخلي چې کله په دې باندې وزن راشي دا چې د قدرت طرف نه دغه دی څنګه هغه داسې کړه که تاسو سټانډینګ پوزیشن کې په دې باندې ویټ راځي یا تاسو منډه وهئ نو په دې باندې ویټ راځي لکه ستاسو د باډي موو کوي نو زموږ د سور هډوکي چې کوم دي په دې باندې ویټ راځي خو تاسو ملا سئ نو ستاسو په هډوکي باندې خو ویټ نشته تاسو ریسټینګ پوزیشن کې اوکې نو زیاتر ملاسته د زیاته سستی دا هم د دې شي لپاره یو ډېر میجر کاز دی بله غټه خبره چې د چا چې کوم دی لکه بون ډینسټي کمه وي ټیک شو چې آپ ډیکسا سکین سره پته لګي آپ ډېر زیات لیتارجیک وي آپ ډېر زیات لکه ډراوزي ټایپ فیل کوي د هغه به چې دی لکه څه شي ته ډډې نه لګي لکه ډېر سوس ډیلې او ها بظاهر چې ورته وګورم بظاهر به هټه کټه سړی لکه خو لکه هغه بیسیکلی څه چې هغه منرلز دغه برابر نه دي لکه ډینسټي برابر نه ده د دې د وجې چې کوم دی لکه هغه کمزورتیا او هغه داسې لکه لیزي داسې ټایپ څیزونه فیل کوي اوس لکه په ښځو کې دا ډېر زیات کامن دی په ښځو کې داسې چې لکه پوسټ مینوپازل سټیج چې کله راځي آفټر 40 ټیک شو جي چې هغې نه بعد څه شي چې لکه هغې نه بعد د هارمونل چینجز د وجې د اډوکي په کمزورتیا باندې روان شي ټیک شو جي په خپله دا روان شي اوس لکه هغه دپاره زیاتر پکار دی چې لکه د هغو سن ایکسپوژر زیات وي ټیک شو جي ډیری پروډکټس زیات استعمالوي صحیح دی جی داسې ورسره نټس وغیره زیات استعمالوي چې سوره کیلشیم او وایټامین ډي انټیک زیات کیدی شي چې هغه هغوی کوي نو تب جا کې به لکه سیسټم به برابر رواني زیات ښه په زیاتر که تاسو خیال کړئ یاره وی د ابۍ په واشروم کې سلیپ شوه او ټوټې مات شو ټیک شو جی دا بابا په واشروم کې سلیپ شو او ټوټې مات شو نو بابا د 60 پلس سلیپ کیږي اکثر ټوټې ماتېږي او د ابۍ د 40 پلس کې دا پرابلم راځي په دې کې لکه که موږ وګورو اوس ټیکنیکلی په دې کې لکه څه شی دی چې هغه په بونز کې چې دی هغسې عمره منرلز وغیره نشته کیلشیم هغومره نشته د هغې سټرنث هغسې برابر نه دی دننه کوکله دی برټل دی د هغې د وجې چې کوم دی لکه دا فریکچر کېږي او موسټلی کامن فریکچرز په دې کې څه دي لکه د ټوټي دا جوینټ هیپ جوینټ پیلوس شو زموږ چې پوره سوره ټوټې دی ټیک شو جي بیا پلس ښه دې کې داسې کیسز هم راغلي جي لکه سنیز چھینک نه لکه څوک ته پرنجې وایي څوک ته څه ورته څه وایي ټیک شو جي لکه چې دا وکړي دې سره هم فریکچر راځي لکه دومره ویکنس کاز شوی چې لکه دوی ته آیډیا نی چې دا هم وکړي نو داسې کیسز هم شته په هسټري کې چې پای کې لکه تاسو ته لکه داسې قسم دغه راځي زیاتر د ملا دا سپاین چې څومره هم دی ریړ کې هډي دا شو جي او دا ټوټې دا خو ډېر موسټ کامن دغه جوینټس چې په دې کې لکه د دې د وجې فریکچر کاز کېږي صحیح دی جي ها د دې نه بعد داسې راشي چې لکه اوس سی فار ایگزامپل لکه اوس چې انسان ژوندی که ښځې نه به 40 پلس خامخا ځي که سړی ژوندی نو خامخا به 50-60 پلس ځي دې لپاره دی څه ټولو نه اول لکه موږ په ګراوند باندې کار کوو موږ چېرې لکه چې کله دو داسې دې ایج نه اوور کېږي نو پکار دی چې لکه دې ته ګراوند ورته لږ کلیر وي واشروم کې داسې ټایلز پکار دي چې دې ته راځو ته لږ زه یو تپوس دا کوم که تاسو دا ویلې چې لکه څنګه د 14 پلس شي ښځه یا سړی چې د 60 پلس شي نو د هغوی بونز په خپله ویک کېږي بالکل ایگزیکټلی لکه څنګه چې تاسو یو هغې کوېسچن ته راځم چې لکه څه کول پکار دي په هغه ایج کې اول یو څو کوېسچنز یې هغه زه کومه اول خو دا چې هغه ایج کې چې لکه کله هغوی د 40 نه دي نو کوم خوراکونه هغوی باید وکړي او کوم ایکسرسایز چې لکه بونډ چې کوم دی ځکه دا خبره ما کوم ځای کتلې لکه د دې بونډ د دې کوم ایج چې تاسو یاد کو دې ځای پورې دی بونډ سټرونګ پاتې شي دی خپل شودې دغه نو دا بیا په لیټر آن هغوی کار راځي هغوی په دا خبره څومره پورې رښتیا ده او څومره پورې دا صحیح ده یو دا خبره بله خبره ده چې د کومو خبرو خیال وساتو چې بیا فیوچر کې هغه ته دا تکلیفات نه وي او یا اډو کې چې مضبوطی نو کا کمزوري کېږي نه کې به ټایم به لګي ټیک شي دا سره راځي چې لکه اوس څنګه چې ماشوم پیدا شي کنه جی د یو چیرې د مور پای ډېر زیات ضروری دي ټیک شو جی په دې کې لکه ډېر داسې قسم نیوټرینټس وي کنه چې کله ماشوم پیدا شي او ایون تر مرګه پورې هغه نیوټرینټس د پکار راځي ټیک شو جی هغه ټایم چې کوم د بون ډیولپمنټس کېږي د بون کم گروث کېږي یا جوینټ چې په خپله کې کم ورځي یا چې کم جوړیږي د هغې چې په هغه ټایم باندې کم ډیولپمنټ کېږي اپ لیټر آن ایجز کې لکه ناممکنه ده پلس دې نه بعد راشي چې تاسو چې کومه خبره کوئ چې په ډایټ باندې ما څنګه ویل لکه
د ډیری پروډکټس استعمال لکه ډیر زیات پکار دی لکه کې شودې راځي پاغي کې ماستر راځي پای کې کوچ راځي پای کې سوچا وړي راځي ټیک شو جی دام پکې راځي جی دا هم تاسو استعمالول شي د دې هر ویلې چې باقي بادام او چارمغز او دا اخروټ دا چیزونه بم نټس چې سمرم دي دا شو جی ټیک شو مونږ راځي هغه کې بالکل جی دا هم پکې را مونږ په لوغه سیده سیزن میزان نه غږی اوس کوم نه اوس خو مونږ انو اوس دا سې جی لکه دا سيزونه شو پلس لکه مونږ زیات سکو فزیکل اکټیویټي باندې زیات زمونږ فوکس چې ما څنګه مخکې وی چې لکه بون به اله مضبوطی کې چې کله پدی باندې ویټ چې کله راځي هم د مزي خبره اوکې یعنی که تاسو دا خوراکونه کوي او تاسو اکټیویټي نشته فزیکلی تاسو اډوکو باندې زور نه راځي نو فائدہ نه لري ایگزیکټلی زموږ یو ټیچر و چې هغه یو ډېر مزدار خبره کوله الله ژوندی لري او وی چې لکه یو ورځ په کلاس کې کوېسچن وکړو چې یاره د ټول نه زیات منرلز وایټامینز تاسو پاکستان کې چېرته ملاویږي چاوي یو فارمیسي چاوي یو سټور چاوي په دې شي کې په هغه شي کې هغه تاسو واشروم کې ملاویږي که نه نو هغه چې مونږ ټول حیران شو چې دا څنګه خبره نو هغه دا وی چې لکه زمونږ پاکستاني قوم چې کوم دی دو به ځان له سپلیمنټس واخلي صحیح ده جی شپې به د کېږي به وخوري تاسو واورېده اینه بعد څه اکټیویټي نشته اوده شي او سهار به هغسې لکه د باډي نه خارج شي ټیک شو دا څه شي د دې بیسیکلی دا دی چې لکه دا تاسو کله وخوړل د هغې نه بعد لکه فزیکل اکټیویټي پکار دا ستا په بلډ کې شامل شي داسې نه ده لکه دا د دې به ډایجیشن کېږي دا به په بلډ کې شاملېږي نو تب جا کې دا به تا ته فایده درکوي کنې دا خو چې تا څنګه خوړه ایز اټ از بس ټیک شو ډایجیشن خبره ختم صحیح ده اوس بله خبره تاسو د نور د ایکسپوز کېدو خبره وکړه چې باید ایکسپوژر وي د نور ویټامین ډي دپاره دا ډوکو دپاره ډېر زیات ښه دی بیسټ وی څه ده ځینې ډاکټران وایي چې کپړو سره هم صحیح ده ځینې خلک وایي چې نه باید کپړې نه وي باډي باندې نو بیا صحیح ده تاسو څه وایي داسې چې لکه دا خو خیر داسې چې کلچر ټو کلچر هم ډیفر کوي دا ټول څیزونه او ایریا ټو ایریا په میډیکلی اوس داسې چې لکه چې څومره ستاسو لکه ایکسپوزډ یې نو دوره لکه ښه ده نور ته سور چې زیات ایکسپوزډ یې ټیک شو جی لکه په وګورئ په دې ټوله دنیا کې د ټول نه ښه هټ چې دی که نه ټول نه ښه هډوکي هغه به تاسو ته د افریقې والا میلاویږي ټیک شو چې د هغو سن ایکسپوژر ډېر زیات دی نو سپین هم ډېر دي که نه بس جی دا خو پکې بیا مختلف قسمه خبرې راځي لکه مینه قرباني غواړي دا د سکین قرباني او نو بیا به دا لکه ډېر لازمي لکه دا پکې بیا قربان کول غواړي نو چې څونه ایکسپوز وي نو هغه ستاسو لپاره ډېر فایدهمند دی بل بیا د دې نه علاوه داسې وي چې لکه چې اوس خو په مارکیټ کې داسې قسم سپلیمنټس هم موجود دي چې پای کې وایټامین ډي شامل وي نو تاسو هغه هم اخیستی شئ لکه که نه دي داسې که نه چې هغه ته په یو سره په هفته کې یو ځل میکس کړي او هغه والی که نه هغه هم فایده رسوي دقسې اوس لکه د انډې او ځینې خلک وایي چې دا ته ویټامین ډي دا چې کوم ته علي سره پکار دی چې اوبه ډېرې زیاتې وڅښي که نه بیا ګرده کې کاڼې کېږي داسې هغه کیلشیم سره چې کله کیلشیم سپلیمنټس تاسو زیات وي ټیک شو جی ځکه چې د کیلشیم چې کوم دی په باډي کې همیشه سالډ فارم ته راځي ټیک شو چې کچره هغه ډایجسټ نشي نه بس تاسو په کډنی کې دغسې هغه لیور کې داسې سټونز جوړوي ټیک شو جی دې سره داسې لکه مونږ چې دې نه مخکې کومه خبره وکړه چې لکه دا سورو سپلیمنټس د هر څه تاسو واخلئ خو چې فزیکل اکټیویټیز تاسو نه که نه سوال هی نه پیدا کېږي چې لکه تاسو ته فایده درکړي ځکه چې هغه ستاسو په باډي کې هغسې لکه په بلډ سره هغسې ریاکشن نه کوي هغسې شاملېږي نه او هغه ستاسو هغه پراپر هغه هټ ته دغه ته وررسي ډاکټر صاحب یو ګلاس شوده یا یو ګلاس پی چې کوم دي ډیلی سکل هغه هډوکو ته څومره فایده لري ها جی بیسیکلی داسې چې یو ګلاس شوده خو اټس مور دین انف لکه که په ریګولر بیسس باندې صحیح ډېر داسې خلک په دې کې شته چې زبردست هم چې 30-40% خلک داسې چې هغه الرجي کمي تاسو کتلی چې پایو ته الرجي بالکل او ډېری پروډکټس یې نشي استعمالوي که نه او داسې روغ فیملیز دي چې هغوی نشي استعمالوي که نه د هغو دپاره د نورې کیسې دي چې لکه ډفرنټ قسم د سپلیمنټس د کیلشیم او د دغه استعمالوي چې کوم تاسو یو پهلی د شودو خبره وکړه چې اوس افسوس خبر ده چې نن سبا شودو صحیح ملاویږي هم نه په مارکیټ کې که نه ټیک شو چې ملاوټ دي یو څه بل څه خو که چاته زبردست اوریجنل پای ملاویږي صحیح ده جی اور پلس هغه لکه خپل یو دغه ساتي یو روټین ساتي خو لکه په پایو کې چینی نه اچول لکه زمونږ د خوږوالي لپاره پای کې چینی اچو نو چې ته پکې چینی نه اچې او کم از کم لکه ستاسو دا روټین وي لکه د 3 کال نه 4 کالو نه انشاءالله تعالی تاسو په خپل ځان کې په خپل یو ښه ډفرنس فیل کوئ لکه ستاسو هډ به مضبوط وي مونږ خو خپله کلو کې پاتې شوي جي الله شکر دی غواګانې مې خپلې وي نو بس هغه ټایم مو چې سورس کړي دي بس هغه مو څکلي کو غورځي دغه شو لکه سکین من مو خراب شي خو لکه هډوکي ته خیر فراکچر چې کوم دی لکه داسې ډېر ښه داسې د خاریو ماریو تاسو د کلونو نیټه ډېره زیاته لرې راکړه ما
څو میاشتې کېږي چې شروع کړی دی نه بس ټیک دی جی اوس دا څو میاشتې کوي شروع کړی ده دا یو څو میاشتې دي چې بیا څه موده بعد راشم کوي دا شپږ میاشتې دي بیا څه موده بعد راشم دا کال وي که نه خو لکه دا داسې چې لکه دا کانټینیو وساتئ که نه بل چیز به یو خبره کوم سموکینګ دا بون ډېر زیات خرابوي ټیک شو جی سموکینګ ځکه چې دا بونز برټل کوي ټیک شو جی الکوهول انټیک دا هم چې کوم دی ډېر زیات خرابوي صحیح دی جی پلس کافي لکه د کافي کچرې لکه ځکه چې اکسس اف ایوریثینګ از بیډ صحیح دی جی لکه یو ګلاس تاسو ساري ټایم کې اوس کولو فاین صحیح ده خو که نه دا اوس داسې ډېر خلک دي چې لکه سهار او غرمه ماښام چې د کافي خبر درته کوم ما ته دی ویلي چې زه وږې یم نو ما ته چا ویلي دا کافي وڅکم نو ستا لوږه به ختمه شي ښه او چارته چې ته ډاون نو ته کافي وڅکه نو دا به ټیک شي بالکل اکټیو به شي نو ما ته مې لرې شي زه خپله ځان له کافي جوړم نو دا ګلاس مې راواغستو صحیح او په دې کې ما 3 د خوراک چمچې کافي واچوله الله اکبر اچھا صحیح او هغه ما جوړه کړم نو هغه ظالم دلته دا کپ پروت او یو شل ځله مې دا کو د هغې ترخوالې نښه او چې ګوټ په مې کو سترګو مې لکه د بټن داسې راووتې که نه زه تاو شو ځکه ترې خو او د شرم مې چاته وی نه چې دا څنګه دی نو هغه ځکه چې هغه چې چا جوړول نو ما ته مې छोड़ो तो मैं बनाती हूँ मुझे पता है कैसे बनाते नو داسې شي نو مطلب دا دی چې لکه هر یو څیز چې د حد نه زیات شي حد نه زیات نه پکار جی لکه په یو لیمټ کې یو مقدار کې دنه لکه څنګه چې زمونږ چیرې د پيو هغه تاسو د لیمټ نه زیات څکئ نو هغه نو بیا هم تاسو ته بیا نقصان دی ښه اوس به راشو هغه خبرې چې تاسو دا ویلې چې کله تاسو د زنانو ایج د 40 نه زیات شي د سړو د 60 نه زیات شي هغې له کوم خبر چې کوم دی هغې خیال ساتل پکار دي ښه جی داسې وي چې لکه د ټولو نومبې ای په کور کې زیاتتر وخت یې ټیک شو جی یا چې دی لکه بیډ باونډم پکې زیات پیشنټس صحیح دی جی د ټولو نه به موږ راځو دغه دپاره چې لکه ګراوند لکه کلیر کول هغو ته چې لکه داسې هیزرډس نه وي په لاونج کې په دغه کې نه وي لکه څه ورته وي په کمره کې ورته نه وي لکه په واشروم کې چې دی لکه هغو ته داسې ټایلز انسټال کول چې لکه سلیپري نه وي ریلنګز لګول لکه د دې څیزونو لکه باندې موږ ډېر زیات فوکس کوو د پیشنټس لپاره چې لکه د دې څیزونو خیال ساتئ نو هغسې چې لکه اصل کې مین فوکس دغه ټایم دا پکار چې دا فال هسټري نه شي که دا فال وشو نو فریکچر به دا خامخا کېږي جي ځکه که هغه به سي که د ریسټم کېدی شي د هیپ هم کېدی شي د دې ځای ځکه کېږي چې غورځي کې خامخا انسان د څه نه څه نه سپورټ اخلي نو چې لکه هډوکي کمزوري شي دې ځای دغه کې نو بس دا ځای به لکه نو په دې وجه باندې لکه د دې څیزونو خیال ساتل پکار دي ډېره زیاته مننه ډاکټر برهان تاسو راغلئ اخري په زر شارټ پر الله جواب راکوي زما ذهن کې سوال راغی ډېره ذهني انسان یم ماشاءالله او هغه دا دی چې آیا ایکسرسایز سره هم بون سټرونګ کېږي سر ایکسرسایز سره چې دی او سوري میډم ګیره زما بریتونه راغله څنګه چلې ایکسرسایز سره اصل کې دیشي بار کې ډېر جذباتي شم جی ایکسرسایز غوډر سوال راغی کنه او یس ایکسرسایز غوډر زیات لازمي ایکسرسایز په دې کې ډېر زیات میجر رول دی لکه ما څنګه تاسو کنه چې لکه په بون باندې وزن راځي او فزیکل اکټیویټي به کېږي نو هغې سره به دا بون سټرنتن راځي نه تاسو ناسې وایټامین ډي مخورئ کیلشیم هم خورئ په کټ کې پروت دی سوال نه پیدا کېږي چې لکه زیات شي ایگزیکټلی تھینک یو ډېره زیاته ستاسو هم ډېره مننه ډېره مهرباني تھینک یو لیدونکو یو کوټ شانتي دمال واپس راستانه کېږو هم پښتو ون سره اوسئ ستړي مه شئ یو وارې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې کوم مېلمه دلته له موږ سره ناست دی هسې خو ظاهره خبره ده چې د خبرونو خپل یو اهمیت دی په دنیا کې په نړۍ کې او اول خو دا و چې پرنټ میډیا وه نو خلک به اخبارونو بیا هغه اخبارونه چې کوم دی هغې سره سره میګزین رسالې دا شروع شوې او بیا کله به چې تاسو په سکرین باندې موږ تاسو ګورو بریکینګ نیوز هغې نه مخکې به چې داسې د غرمې یا د مازدیګر موږ داسې کار ولو نو یو نیوز پیپر به بل هم راتللو او اوس خو ټلویزیون دی او د ټلویزیون نه علاوه اوس ډیجیټل میډیا چې کومه دا هم په دې کې دونه زیاته اکټیو ده او هر یو کس په نړۍ کې چې چېرته هم څه کېږي نو په نړۍ کې چې څوک کوم ځای کې دي هغه ته هغه سات خبرېږي لیدونکو ما سره اوس د سرکاري نیوز ایجنسۍ اے پی پی چې کوم اے پی پی سی چې کوم پروجیکټ ډایرکټر دی محمد غواس هغې ما سره ناست دي جي ستړي مه شئ السلام علیکم وعلیکم سلام ډیره مننه سر چې تاسو راغلئ صحیح ده ستاسو تعلق د ثوابۍ څخه دی صحیح ده او ثوابۍ خو ډیره غټه ده ماشاءالله نو ستاسو د کلي نوم څه دی تولندۍ ښه صحیح ده نو څه درته وایي چې ستاسو وړکوالی هم تولندۍ کې تېر شوی دی ما میټرک پورې
تولندې کې سبق ویل دی خو کې وروسته خو تولندې سکول 88 کې هاي شو خو هغه مخکې نوې کله اوس کرنل شیر کله وي تر خوا کې او کرنل شیر بالکل بالکل ښه دا هغه ما میټریک کړ او بیا ما اسلامي کای تلم په خبرت نو انټر او بي سي دا ما اسلامي کای نکړو او بیا مې کمپیوټر ساينس کې مې سي کړو په هغه دوران کې لغون ته ما ته ټایم ملاو شو د بي سي نه پس نو ما کازم نیوسټینا اکونومکس کې هم کړو مې سي ښه ډېر ښه نو مطلب دا دی چې د سبق او د کتاب سره شروع نه مینه ده لیکلو سره کنه نو زمونږ یو چې کمی دی هغه دا دی چې زمونږ اکثره ماشومان ته خپل دغه فیلډ سلیکشن کول یا سلیکټ کول او ته لګ ګرانی ځکه چې په سکول کې خدای سه تنظیم شته دی نه صحیح د او زیاتره مور پلار دا وایي چې زمالور یا زوی د ډاکټر شي یا د انجینیر شي او دا یو صوب شوبېری چې هغه وته زیات ترجیح ورکړي کنه نو تاسو چې کله سکول تللی به تاسو دونه لایک هم یو سبق سره مشوق هم نو کور والا اوسوي چې سبا جوړي خپل د سي اراده هغه ټایم کې چیرې زب کم فیل طرف ته ځم او بیسیکلی زما مشهور هغه چارټ اکاونټنټ کړو هغه ډیر یا یونیک شی وخت کې کوالیفای کړو نو هغه زما خو شوق دی طرف ته چې او شي یا کوم څه انجینرینګ کې مخکې نو هغه نه په بهر حال بیا سټیټسټیک او میتھمیټیکل اکونومکس دا سبجیکټ ما بیکوي او ما بیا کالج ټاپ کړو په اسلامي کالج کې په ټاپ پوزیشن زما او په صوبه کې ما سیکنډ پوزیشن بیا پرنس کالج په ما ملو شو هغه بنیاد باندې بیا کمپیوټر ساينس نو راغله په بي سي کې نو ما واغستو اسلامي کالج کې او ما بیا زما یونیک پوزیشن دی چې ما انټرم ټاپ کړو په اسلامي کالج په بي سي ما بیا ماشاءالله نو ټورونه خويندې داسې لایک وي کنه تاسو کوم سبقونه مشهور چې کوم چارټ اکاونټنټ په هم اسلامي کالج نه سبق ویلو بیا بي بي او کو بیا پس چارټ اکاونټنسي نو هغه اوور ریکارډ ټیکته فرست ډیویژن تھرو اوټ زمام راشانو او کشان روم دوی چې سرکاري سکول نه دی نه سبق کوي نو هغه ماشومان چې کمی دا غي ډیر لایک نه وي سبق ډیر تکړه نه وي وخت خو دا چې پبلک لا کنسپټ نو نمبر 1 نمبر 2 دا چې ډیډیکیشن ډیر زیات او کوم ټیچر زموږ هغه د ټیچر هم او د سټوډنټ هم دواړو نو دا نه ول کوم سرکاري سکولونه به دی ټاپ کول او دی ټاپ لکانو او ډیر خص پړای و خروسو چې کله به میک شو لونته نو کې فرق راغی اخلاص کوم فرق راغی ډیډیکیشن کوم فرق راغی نو هغه سټوډنټ چې کوم بیا ملټیپل پبلک سکولونو مرال نو ای سره فرق راغی خو اورال د سرکاري سکولونو کوم خدمت کړي دا ډیر به خدمت ته چې ډیر کم پیسو باندې لکه almost nothing لکه مې چې دا غي بزنس په اسلامي کې چې موږ فیصد ونه او سکالرشپ په دنیا وي هر کال سکالرشپ اغستره مار کار سکالرشپ اغستره ډیر ښه شو دا سه په یونیورسيټي کې او دا غي معیار وسو د سکالرشپ چې لګا څنګه اچیو ټاپ میرټ باندې کوم ټاپ کسانو ویل میرټ ورکول چې مار چې پریزنټ ټیلنټ سکالرشپ ماته ملو شو انټر پر باندې چې ما صبح کې سیکنډ پوزیشن اسلامي کې ما ټاپ کړو نو هغه دا چې پورا کال لپاره 2000 روپے سره کتابونو پر ورکول یو کال بي سي کې پورا 2 کال لپاره او هر میاش په 1000 روپے د میاشتې هغه وخت 1000 روپے ډیر شي په جی اس سی کې جی اس سی نو ولا ټسټي پوري دا ماته 1000 روپے پر منث 2 کال پریزنټ طرف نه نو مې چې دا ډیر زیات انکریجمنت او بیا دا چې موږ بیا راته موږ ایم اس سی ما کړو ما 70 روپے د پورا کال لپاره ماته یو سم یاد دي 70 روپے ار 70 روپیز د پورا کال لپاره ما فی جمع کړو د کمپیوټر ساينس د پریویس یو کال دا شو دا شي نستل چې ما جمع کړو تقریبا 120 روپے د پورا کال او سکالرشپ ماته بل چې بیا دا تر کلاس ته 1800 روپے ماته سکالرشپ ملو شو جمع کړم ما 200 روپے ملو ماته شو سکالرشپ تقریبا 1800 روپے نو ما چې د سرکاري دارو سرکاري یونیورسيټو پبلک یونیورسيټو ډېر غټ خدمت کړې او دا پکار چې په میرټ باندې وکي او دی پیسې نه د کمرشلایزیشن دی کې نه دی د ایجوکیشن نه استل پکار دی او میرټ باندې او فری اپ ایجوکیشن ټو ایوری سټیزن دا پکار چې داغه د سټیټ دا پکار دی چې ډېر اسانتیا باندې راځي بیا ډېر ښه سروړه خويندې تاسو موږ ورونه او درې خويندې صحیح ده نو دا ته چې تاسو مشهور نو هغه چارټډ اکاونټنټ نو هغه د وجه تاسو سبق وي یا کور کې مور پلار به همیشه وي ماحول څنګه چې تاسو مین زماره پر چې منټور دی زماره پر هغه مای ایلډر برادر ها تاسو هغه ډېر انکریجمنت او فاینانشل سپورټ اور سپورټ هر لحاظ سره تو هغه زماره پر ډېر زیات مین زما پر یو ډیلو مو زما ما بس تا کو هغه اسپیریشن دا نه مین هغه نو ما ډېر زیات پیدا راغنه ملو شو مشهور صحیح ده بیا درته وای چې نیوز ایجنسی ته تاسو راتګ څنګه وشو کله نو بیا زما کو نه خدا پرشور چې څنګه دا وکم میسیو کوم ما په سیاست امتحان زو
او نو هغه دې طرف ته زموږ کور نه سوکتي نو پس کې سپیریئر سرویسز ته زما دا مین دا چې دا کوم ما امتحان وروم کو بهر خلک کې وخت کې زموږ کال باندې د امریکن سټریم هغه ستوي کې ما ډېر کم نمبر رالي یو نمبر نو زما اورال میرټ کې ډېر نمبر 135 نمبر زما میرټ کې هغه کې وسوم چې 135 راشي نه کې 300 پوسټونه هغه کې چې کوم نه 96 پوسټونه ټوټل خو بیا هغه ونشو خو بیا دا چې هغه کې پوسټونه ډیرونه چې ما په یو میاشت کې څلور پوسټونه بیا ملو شو لکه دا د چوس کوم انفارمیشن د آی پی پی کې دام دوی خو چې سیاست لپاره تاسو د درې ځله امتحان ورکول شي بس دا پس ما بیا ټیم ورنکو بس یو ما کنه پس بیا ما بس میاشت تاسو ما چې ما تقریبا بانک کې ماته ملو شو ما جانم کړم کراچۍ کې لیکچرشپ ملو شو زه بیا کاکول تړم په آرمي کې ملو شو او دلته دوام ملو شو په یو میاشت ما څلور جاب ملو شو څلور خو او نو به تاسو دې طرف ته رالی ما بیا دلته بس یو دا په اسلام آباد کې دا یو باقي ټول یو کوټا کې یو کراچۍ کې یو کاکول کې نو ما چې دا ما چا سو کوي صحیح دا وخت بس بیا دې کې صحیح د سیاست لپاره اوس هم ډیر خلک تیاریانې کوي کله چې تیاری کوي د لپاره کم از کم کال یو نیم چې د تیاری کوي نو تاسو هم دومره تیاریانې ها تیاری یو کال پورا ډیډیکیشن سره تیاری کړو ډسکشن او اخبارونه آرټیکلز او مختلف بک ریډینګ او نو هغه تیاری صحیح و زما دلته ځینې خلک چې کوم دي هغه چې کله د تیاری کې سیاست لپاره نو هغه څه کورسز اخلي چالزي نو تاسو هم دا واقع خدا کنسپټ نو ډور زیات دوی چې صرف چې موږ کې سیاست کړو سره له ډسکشن او هغه نه ته ګایډنس اغستل او ریلیونټ کتابونه کتل دا هغه کنه چې کوم دا اخبار چې کوم کرنٹ افیر دی باندې پورا بور انګریزي لګنورا بهتر کول او رائټینګ سکل خاص کر سیاست چونکه درو غنټو پیپري او په درو غنټو کې د پورا سومره چې میټیریل یا ډیر زیات لکه امریکن هیستوري شو یا ایون انډین هیستوري ما هغه کې اسلامیک هیستوري مو لیکن اسلامي هیستوري ډیر زیات لوی پیریډ دی اته 900 کال لکه حضور پاک صلی الله علیه تر عباسیه دور اختتام پر دا پورا پیپر کې راځي لکه امیه دور پورا بیا عباسیه دور پورا نو هغه چې هغه پورا ارشد هغه کولو هغه لاجیکل کوېسچن هغه د باندې سټډي پکاري او ستا رائټینګ سکل ډېر تیز پکاري چې په 3 غنټه کې هغه ټول ارس ایکسپریس کړی شي اوکې نو هغه دا مین شي دی کې دای چې ته سټډي زیاته نمبر 1 نمبر 2 رائټینګ سکل شوډ بی پرووډ نمبر 3 to attempt a paper is how to attempt a paper چې کوم ایزیست کوېسچن یو شوډ بی یو اټمپټ او دا موږ ته سکول کې مشل کې کنه چې کله تاسو کوېسچن پیپر ملو شنو اول هغه کوېسچن کې کوم چې تاسو درځي نه صحیح ده نو کله چې نیوز ایجنسی ته راغی نیوز تراله دغه ایکسپیرینس را سره لک شیر کې چې هغه وخت کې به کله تاسو کار کوو ما څنګه وی چې میډیا خوس ډیر مخکې لاړه او ډیر نو وخت پکې راغو ډیجیټل شوز به خیر راځي نو هغه وخت نو شروع کړ چې کله تاسو شروع کړو تاسو په هغه وخت کې نیوز پیپرز د پاره چې کوم دی نو هغه د چیز موږ تاسو مې سره جاب وشو یو ځای ما باندې په یو میاشت کې بیا دا په اسلام آباد کې زما ورو ما اسلام آباد کې ته پی ټی ایس ال کې جاب کوم نو ما چې موږ دا ځای ما بیا چې دا خدای چې هغه وخت د پښتو سپیکینګ په میډیا کې ډېر کم چې کله موږ راغلي 92 کې بس باو کې لکه ویل نو نام یو چې راغلم میټینګ صرف طاهر خان جوست نه کوي بس هغه صرف زموږ لپاره یو وجه ډیر یوسف زای صاحب هیملا یوسف زای صاحب دا دوه تنو چې دا زموږ لپاره یو موږ ډېر سکولو چې دا ډېر ښه طریقې سره پښتو ریپرزنټیشن کوي او خبره کوي دا چې ډېر مسکنسپشن سوپر انټریکشن نه کیږي نه ستا ډېر زیات د مختلف قومونو زموږ ډېر ښه ملک دی کې مختلف کلچر دی مختلف قومونه دي پکې خو یو بل سره انټریکشن ډېر ضروري دی انټریکشن سره ډېر زونه مسکنسپشن ختم شي د یو بل باندې اعتماد چې کوم مسټرس له دا کنسپټ ایلین کوم کنسپټ ختم شي او ستا یو فرندشپ او پرو ټرست لیول او یو ریلیشنشپ ستا ډیولپ شي ډېر ښایسته خبره تاسو وکړه کنه چې کمیونیکیشن پکار دی کنه زمونږ یو خو ازیوم کوو ډېر زیات ایگزیکټلی صحیح ده او یو زمونږ د یو چا باره کې چې څوک ګورو یا سمو ګورو نو موږ یو خپل پرسپشن هغې باره کې جوړ کړو چې دا داسې دی او ازیوم کړو چې دا داسې دی نو کمیونیکیشن چې زمونږ نه نو چې اوس کومه چا باره کې ښه ازیوم کو خو هغه دی که نیګیټیو نو هغه نیګیټیو دی تاسو کرا سره داسې ایکسپیرینس شیر کړئ چې لیک څنګه تاسو ویلي چې نه دلته زموږ په ملک کې د هرې صوبې خپل یو کلچر دی صحیح ده خپله یو ژبه ده که نه هر یو کلچر خپل ځای کې ډېر ښایست لري صحیح ده نو زیاتره خلک یو پرسپشن دا لري چې د پښتونخوا خلک داسې دي د کویټې هغه داسې دي د کراچۍ داسې د لاهور نو که زه ستاسو نه تپوس کوم چې تاسو رالی دلته په اسلام آباد کې تاسو اوسېدلې تاسو کار وکړو نو ظاهره خبره څنګه چې تاسو وایي چې هغه وخت کې پښتانه کم وو په میډیا کې خاص ډېر کم او ډېر کم میډیا کې نو ستاسو انټریکشن زموږ پرابلم دا دی چې موږ اول پهل نه کوو ایگزیکټلی
مونږ نه هغه پهله آپ میں هغه گاڑی ته نتی شوندا چې اول دی هغه خبرو کی اول دی هغه دو کی نو کدا تاسو ماته لګو وای چې تاسو څنګه دا موږ سټیټس کو کې زیات خوشاله یو کنه چې یو خاص موږ هول جوړ کړی ځان نه دا ایگزیکټلی مونږ ویش ون شوډ نوې کار د پاره د کار د پاره اچیومنت د پاره یا مې سره ټارګټ چې کول لپاره ته یو ول هاف ټو ګیټ اوټ اف دیٹ هول کوم دای کنه ته نو بیا بستا ان ته بل اون ریسک کلی آی مین This is about communication gap. There should be no communication gap. You should express yourself. You should question always. Everyone should be encouraged to do. څنګه چې تاسو بل فینیشر کوم ځای کاظم نشته ترالو مونږ نو ډیر زیات ټینشن ولتا وکه د تنظیم یو بل سره طالبات تنظیمي دی بس جګړه شوې یو پکې کېجوالټي پکې شو یو او ډیر زیات مسله و چې موږ رالو مونږ بیا چې څنګه یو بل ټینشن نو مونږ پښتون کونسل مونږ جوړ کو لومبه نه یې غاز مونږ کو موږ سو مګری ځای شو چې لږ ته د خپل کلچر باره کې پروګرامونه وایي کوم دا ټول بین وټ کول دغه پنجاب سن والنا بلوچستان کشمیر بیا غین پس موږ پس پنجاب کونسل جوړ شو بیا سن کونسل جوړ شو دا سره بیا مهران بیا چې کوم نه کوټا کونسل جوړ شو نو بیا ډیر خوري پروګرام موږ یو پروګرام لا ټول هغه تلخی چې کوم دی کنه په محبت کې بدل شو او موږ یو بل پروګرام ته یو بل کې انوایټ کول چې موږ د پښتو کلچر باندې پښتو سینو موږ ټول پېښ کول نو خلک به انجوای کول دا چې پنجاب ځان له پوره وخت کلچر دی بالکل او ډېر ښایسته کلچر دی دا غیر رنگین زبردست کلام دی وارث شاه مونږ چې بلې شاه زموږ طرف رحمان بابا خوشحال خان بابا دا ډېر امسا بابا غنی خان دا داس خلک د موږ ډېر غټ ریزروایر دی ډېر غټ ایسټس دي مجلای سره ظاهر نو خو دا غي پورا پریزنټیشن د پښتون کلچر دا چې پنجاب کلچر دا چې کوم نه د سن کلچر پورزانو کلچر دی جبه دا خپل روایت دي او ډېر پازیټیو سيزونه دي خو پازیټیو انداز کې دا یو بل سره ایکسچینج کیږي نو کمیونیکیشن ګیپ نه نو بیا ټرست هم ډیولپ کیږي بیا چې کوم محبت هم ډیولپ کیږي بیا نفرتونه هم ختميږي بیا موږ چې ډیر زیات ایز ټیم سره مخکې تلی شي ایز ملک چې کوم د دې ملک مین مقصد د یونټي او د ټول سونه یو ټیم ورک نو دینه بغیر دا کې مخکې تلی نشي دا ډیر ضروري نه کې زموږ لږ ته ایفورت سره ټول کاظم نشته ماحول بالکل چینج شو تلخی بالکل په محبت کې بدل شو ډیر خو طریقې سره بس انټریکشن شروع شو دا ډیر زیات خولي خبر تاسو کو نن سبب ولې چې د میس انډرستانډینګ او د نفرتونو داسې یو لړۍ روانه ده چې یو بل نو دا یو ډیر ښایسته خبره تاسو کې چې سړی لږ غونډه کې ایفورټ وکړي هغې سره ډېره زیاته مینه او نړۍ ته او موږ او تاسو د مینې ضرورت دی نفرتونه ډېر زیات دي هر طرف ته نیګیټیویټي ډېره زیاته ده نو تاسو ډېر ښایسته خبره راته وایي چې اسلام آباد کې کله چې موږ د پخیر پښتونخوا زونه لږ درته کې اټماسفیر او دغه چې دی لږ چینج دی ماحول که نه نو څونه ټایم تاسو ته ولګېدو چې د دیدي د خوراک سره د دیدي سره عادت شئ او اول ورځ کې مو د ثوابۍ به مو څه میس کول یا د پېښور به مو څه داسې اصل کې زه خو میټرک نه پس چې پېښور کې پاتې شوم زیاتره تلو من زما خو دوره مسله نه وه بیا کاظم نشته تر نو هغې مخکې ما 2 کاله هغې نه پس بیا ما 92 کې بیا جاب شروع کړ نو تقریبا لکه دا 29-30 سال جاب شو 29 سال 30 سال نو دغه لکه ځکه چې پیښور خو لک هغه خو یو دی کنه د خیبر پښتونخوا چې څومره خواته خانه نو هغه د اسلام آباد تر راته ایون که تاسو اول ځل کې راغل وې سټوډنټ نو څه داسې او هغه کې لکه لایف نو کنه اسلام آباد کې کوم نه موږ یو پښتورونه کې ډیر زیات موږ دلته بالکل دا ګران شو او دا اسیم چې کوم نه دی چې یو بل سره انټریکشن فیملی انټریکشن یا د لوک انټریکشن یا اوټینګ فیملی سره دا موږ مسکاو ځکه چې دلته دا شی نو دا اوس ورو دا کلچر به چې مټي مخترال دغه دا شیشه و یو خاص کلچر جوړ شو کې د اس کلچر نو ځکه چې مختلف خارون او صوبونه خلک راغه هغه دلته اوسېدل شروع شو نو ار یو کس خپل کلچر ځان سره او دا یو مټي کلچر یو شی جوړ شو اوس یو ډیر خو سټیج باندې اسلام آباد یو پراپر سټي ته ویل شي او دیٹ واز ناٹ ا سټي اٹ واز جست ا ګیدرینګ ایریا مینس کې یو خاص ځای وو ولغه یو خاص کلچر نو نو تاسو چې قائد اعظم یونیورسيټي کې نو دا خو خیر اوس خو شفت شو بر امام طرف ته کنه قائد اعظم یونیورسيټي دا ځای خو هغه لون ته دغه طرف ته شاتم آبادی شو دی طرف ته نو اوس خو ډیر آبادی دا وخت خو دومره بلکې ما ته خو څه کاری چې آبادی نشته نو زم دا سټوډنټس بسنګ هغه ما چانه تاسو کولو زمونږ یو کزن ته سبق وینم ما ایته میدان دی څنګه بزیرا دی خپلته کې خیر هاستل کې دی دا کم خلک چې د پنډي اسلام آباد نزید د یونیورسيټي خو ډیره زیاته لري دا کنه اوس خو په خیر غوډه نو ماته اوس هم دا ذکر چې نشته نو څنګه نو هغه وخت خو بيخي داسې زونه آبادیان نه ویل کوم چې آبادیان نه خو لکه زموږ دا چې شارټ کټ موږ د بیسو مسکې تو روډ باندې وخت د سکیورټي مسلې نه وي موږ بسونو د کاظم خپل نشته هغه په ټیم چې کوم هر نیمه غنټه پس به بس ته اپارینا دلته وایي
نو داسې ویکند باندې چې موږ راځو جنا سپر ته یا اسلام آباد ته چکر لګاو دي ته مختلف آتا یا بری امام طرف ته یا مده چې د امریکو طرف ته یا شکرپړی یا د درې سروزونو سپارټینګ ایریا جو چې ویزټ دو نو موږ راوځو په پاره کې کوس کړو بیا به کوم موږ خپل عامه کړو بیا 9:30 بجې اخري بس ته نو نو هیڅ مسله نه ولګي خو ډېر سیستم و ترانسپورت او بل شارټ کټو اوس خو پورا طرف نه راځي دا خو بالکل او کنه دا فهم کنه د دې نږدې د فرنچ امبیسي سره خو کې به دا روډ سیده تر کې امبیسي سره او سیده یونیورسيټي تقریبا لکه 10 منټ کې موږ د پارین یونیورسيټي ته ورسېږو صحیح ده قائد اعظم یونیورسيټي مخکې اسلام آباد یونیورسيټي و بیا قائد اعظم یونیورسيټي په نوم باندې چینج او دا خو لک ټیم د پر صرف سو دا سو 75 کې یا 74 کې شو بیا دی 78 کې قائد اعظم نوم باندې دا کو قائد اعظم یونیورسيټي نوم ورکړ ها صحیح ده دا راته وایي چې تاسو له خبرونه راځي صحیح ده او خبرونه خدای چې خبرې د خوشحالي خبرې د کامیابی خبرې نو انسان اغه سره موټیویټ شي خو تاسو خو جواب دی که خبر راځي که بد خبر راځي او تاسو ګوره صحیح ده نو دا راته وایي چې داسې خبرونه کله راځي چې هغه خني دغه مې دغه نو تاسو په پرسنالټي باندې یا هغه ورځ باندې یا هغه هفته باندې اثر کوي موډ باندې ډیفرنٹ بین چې پی پی کوم بین مین منډیټ ته کنه دا چې پورا دنیا نه خبرونه کریټ کول او هغه د سټیټ د نېشنل ایجنسی کنه د سټیټ په مفاد کې د پاکستان مفاد کې سدي هغه چې کوم هغه بیا هغه ټیلر کول مطابق چې هر څه ته پازیټیو خبر ورسي صحیح خبر ورسي پای کې اس کې رښتیا ورسي او هر څه ته ورسي نو دا زموږ ټول کلاینټ زموږ اخبار زموږ چینل دي زموږ ریډیو سټیشن دا زموږ سبسکرایبر نو ته موږ نیوز ورکو مخکې خو یو خاص ایډیټینګ نه پس او ایډیټینګ مین شي دا چې د ایتس ګوري د لینګویج ته کولی دا چې کوم هغه میسج کې کوم دني هغه لږ ذات خسته کولی او پوزټیوټي کې راوستلی او د ملک حق کې کوم شي چې د ملک د پروموشن لپاره او د غیر سافټ ایمیج ډیولپمنٹ لپاره او د غیر کلچر د هایلایټ کولو لپاره زموږ د پاکستان کوم سټرنث دي هغه هایلایټ کول په دنیا ته ویلو لپاره نو دا ټول د سونر او د خلک انویسټر انوایټ کول لپاره چې په دنیا خلک راشي د ملک د انویسټر پر زبردست ځای دی ډېر خو یو خو ارواي دی کې ټول هایست په پاکستان کې دی وخت ریټرن اف انویسټمنټ د نورمال کونو په نسبت نو دې کې موږ دا مین دغه داسې خبرونه چې هغه د پاکستان د ټول سونه پروموټ کوي او هر څه ته صحیح انفارمیشن صحیح وخت باندې رسول دا بنیادی ابجیکټیو ده او بیا دویم خبر ده چې پروپاګاندا سره پاکستان خلاف کیږي او کاونټر کول چې نیگیټیو پروپاګاندا کیږي چې خبر راشي او واشنگټن پوسټ کې خبر راغی یا هندوستان ټایم کې راغی یا بل ویب سټ باندې لګاو او هغه د ملک خلاف یا پروپاګاندا کړي نو ټو کاونټر دیٹ پروپاګاندا نو دا یو صحیح رخ یو صحیح خبر دی کوم صحیح خبر دی او ورکول غلا دا دې دم زنګ د منډیټ کې شامل دي ضروري یو خبر تاسو جوړوي لکه څنګه چې تاسو ویچ پای کې د ملک مفاد میږي کې د ملک یو سافټ ایمیج هم مخکلار شي خلکو ته صحیح او رښتیا خبر هم ورسي نو یو خبر جوړول کې سونه ټایم لګي سونه خلک پاغه کار کوي خو پوره سیستم زموږ ریپورټینګ یا پوره د هر بیټ لپاره ریپورټري بیا چې کوم زموږ پوره ټیمان دي مختلف هر ډپارټمنټ هر منسټر لپاره ټیمز دي دا شن بار زموږ کرسپانډي نیویارک کې واشنگټن کې بیجینګ کې دلی کې لندن کې نو دا غیت کوم نه باندې ټول خبرونه راځي دا غینه نو راشن مې ډیس باندې راځي سنټر ډیس ته مو وایو اته ایډیټر سب ایډیټر ناشتي اغي لول اغي بنیادی سنو ګوري چې دغه فیکټس پیګرز لینګویج دا ټیشي بیا چیپ نیوز ایډیټر ته ځي خبر ډایرکټر نیوز یا چیف نیوز ایډیټر ته خبر هغه نه پس کوم نه به ریلیز کیږي چې دغه اس قسم داسې یو شی لړ نشي یا ضروري یا په کوم نه کې پروپاګاندا یا نه چې دا یا نیگیټیویټي یا د ملک هغه یا د ملک خلاف شي یا چې کوم نه یا د لینګویج کمزوري چې هغه میسج پراپر نه کنوي کیږي دا ټول څونه ایډیټینګ بنیادی ډیس دا مقصد دی چې هغه خبر یو صحیح شیپ ته صحیح لینګویج سره او صحیح میسج سره رس کې څومره خبرونه ورکول کیږي یا نیوز تقریبا خو 2000 نه زیات خبرونه زموږ پر ډے نو دا all over the world دی که صرف د پاکستان دی که څنګه دا د تقریبا نیم د پاکستان او نیم د پوره دنیا نه لکه هغه د زموږ لکه انګلیش تقریبا 600 د انګلیش صرف 600 د اردو داسې پښتو بلوچي براهوي سندي عربي چاینیز د سمو شروع کو نو چې دا ټول لینګویجز کې چاینیز هم شروع کا مشه پورا ډیس اسټابلیش کو او بیا چې کوم نه فوټو سرویس پورا ځان له واټ سرویس ته بیا ویډیو نیوز سرویس چې کوم چینل ته موږ ورکو فوټیج پورا هغه د هر یو کورېج د هر ایونت د شو ډاکومنټریز مختلف پیکیجز ریپورتس مختلف تحریک او بیا چینل ته کې نه ځان له پورا یو سرویس ته اوس نه سبا موږ خاص یو د موجوده ګورنمنت خاص کر فواچوي صاحب یو راکړی ډیجیټایزیشن اف ای پی پی او آل ډپارټمنټس لیکن پورا منسټر لپاره یو ګول چې موږ ټول ډیټیلز هر شي او پیپرلیس انوایرنمنت چې د هیومن انټریکشن کم سي کمی
چې خبر راځي اوس هم پوره نیوز سیستم د پوری کمپیوټرایز دی چې په خبر راشي بس بیان ټول سیستم باغه کیږي صحیح ده هغه تر سیګه واغې باندې کار کیږي صحیح ده پروجیکټ ډایریکټر اے پی پی موږ سره نن پروګرام کې میلمه واغې سړي مزدار غب شپه لګیدو خو ته پوس کوم چې تاسو ماشومان څومره دي زما څلور ماشومان دي دوه بچی دي او دوه بچی دي او خوراک کوم څه وخت دي خوراک کې زما دال چاول ټول نه خوخ دی ښه ډېر ښه ازي پښتانه زیاتره وایي چې غوښې او کباب او داسې زما دال چاول ډېر زیات دی او خاص کر هغه چاول چې هغه بالکل بوایلډ وي او بیا دال پرې هغه شي ښه ډېر ډېر نمبر نمکین گوشت لکه دومبې گوشت چې په گوشت کې کنه بیا هغه صحیح ده دا راته وایي چې ما څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې اکثره نساسو کار چې کوم دی هغه ډېر سټریسفول په دې باندې چې اکثره داسې خبرونه راځي چې هغه د انسان لږ ډپریس کوي او ښه نه نو میوزیک اورئ میوزیک هم خوښ دی کلاسیکل میوزیک نو څوک کله چې سټوډنټ لایف کې وې زما ستاسو شعري دی بولی شو زما پنجابي نه راځي خو په جما ډېر زیات هغه کوشش کوم دا څومره شعرونه هغه پنجابیان څومره پنجابي څوک پیژني اینه تاسو کوي زما ډېر زیات دا شعري ټول زما خوښه راځي بولی شو ډېر او ډېر زیات ځکه کې محبت ته کې یو میسج دی او کې یو ډېر د لا یو تعلق دی دښنه هغه زمانو چې څوم داسې هغه سفیان هغه زما ډېر زیات هغه خوښ سفیان کلام چې چا ویلی دا نو بیا خو تاسو غنی خان سره غنی خان مې ډېر زیات لولم پښتو کې او مې رحمان بابا پورا دیوان مخکې ما یاد کړم خو سره نه شوی واو ډېر زیات مننه چې تاسو را لې ډېر خوند کو تاسو سره غب شپ ډېر زیات مننه کور ودان تhank you لیدونکو اوس یو کوډ شاندمال واپس را ستنه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسه درې مې شی واری بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې ما سره کوم عملو پروګرام کې ناست دی د سیاست سره د غي تعلق دی د سیاحت سابقه وزیر دی عبدالمنیم خان ستړي مشي خوشاله اوسئ مهرباني څنګه جی تاسو خو سیاست خري او تاسو شاتم غرونه ښکاري او د شانګلم غو چې لګ تاسو شانګلي یاد راشي سحر سار ډیره ځته مننه چې پروګرام ته رالی جی مهرباني ښه د دې ښه دا راته وایي چې وړکوالی ستاسو شانګله کې تیر شوی بالکل جی ښه عملته دغه دی او بیا دا راته چې سیاست څنګه ستاسو راتګ وشو سیاست ته خو زه خپل خبرو کوم چې نو یو خو یو پلانینګ تحت یو د سړی ټیل وهي اکثر سړی ولاړي که نه ماشومان شاته نه واو دیکه زه د استاد ته خبر سو د دیکه شیم داسې ښه څنګه څنګه مطلب مو خو پیدا شي مسلم لیگ کې په خاطر سواد کې والي سب چې کله دغه موږ سواد څنګه موږ ټول یو ځو دا مشران زموږ ټول په مسلم لیگ کې او موږ هم بیا سره جو نو یو خدا سي چې لکه کور والا وایي چې مشران رونه یا تر یا دغه کور ورنه چې نور څوک نه وایي چې تاسو هم سیاست ته ځئ صحیح ده یا داسې چې هغوی وایي چې یاره ستا کې دا جراثیم دي او ته دا ډېر زیات یعنې ظاهر خبر د کور والا خلکو ته پته لګي چې د دې کس زیات انټرسټ څه کې دی که نه نو تاسو سره څنګه او تاسو سیاست په خپله خوښ که نه بس فیملی مجبوره کوي تاسو چې وایي چې مشران وي موږ یو کشر دی زما یو کشر ور دی حافظ دی عبدالعلیم هغه د حفظ او دا کړي نو موږ مسلم لیګ 2008 کې که ستاسو خیال چې MMA 2002 نه 8 پورې حکومت وکړو بیا لغونه خلک شاته شون بیا د 2008 کې هغه موږ ته ټیکټ داسې راولېږه زما غرور حفظ کړی و ګیره هغه ماحول سره برابر ناس پاسو سره نو موږ دا کشر د لاسن چې هغه موږ ته ټیکټ میلاو شو چې ټیکټ میلاو شو نو هغه موږ بس بیا ودرو بیا زما یو کشر بل رور دی عبدالمولا موږ هغه ودرو بهرحال مقابلو شو خو پاغې نه چونکې 2008 کې چې کوم الیکشنونو هغه زما یو ترز وی تاسو ته یادي شهید شي پیر محمد خان سی الله دې وخی دغه کې نو هغه مخکې مسلسل 315 پریم پی راغلو به چې کله کډی غنی شي او خلک غن شي او فیملی بیا د کینو منګه بیا دغه ځکه 2008 کې موږ ځان ته ودرېدو چې ودرېدو نو هغه بچي او کشر هغه الریډي زموږ پښتانه خو هاي پکې مونږ ډیره ده کنه و چې را پلار مړلې جو خلکو ټول هغه وټ ورکا مونږه په دریم څلورم پوزیشن زما غرور راغی بیا جی په 13 کې منګه تبع جمعیت کې خو موږ د سوچو شمولیتونه دا کول روانو په جمعیت کې مې جی دا ټیکټ موږ ته ملاو شو او ما وی چې زما را کشر بودرګ عبدالمولا خو دی
او خویندرونو او مشرانو او ملګرو دا قصه وکړه چې ما چې کوم وخت کې کاغذونه جمع کول نو زه کور کنډیډیټ وم خو دین وروسته بیا زما ورور لګېدلی ځان یې کور کړی دی او زه یې ودرولم جمعیت ټیکټ میلاو شو کتاب راته میلاو شو مونږ پټوان جوړ کړ مولانا صاحب خپل او قصې او دا پرې غرونو کې ولګول یو ځای کې مې تقریر کوو چې دا انټرسټډ خبره ده یو ځای کې مې تقریر کوو چې دې کې راته چا میسیج وکړو چې د کتاب صفت نور بس که هغه نښې ده نه واپس اخیستله تا نه هغه کتاب نښې واپس اخیستله ډیسیژن نه وروستو چې موږ دغه ځای کې بیا لږ راوګرځو چې وروره دا نښې خو زموږ ټولې دي خو لکه بیا کتاب یا په دې داسې نه کوو دا خو کاغذي خبرې دي ټولې او عمل ته به ګورو او دغه مې وکړو بهرحال هغه دغه خو مې سموت یا کتاب نه لږ ونې واپس شوم دا صفت نه بیا چې رالو نښه هغه موږ نه اخیستې وه بیا قوم داسې فیصله وکړه چې آزاد ودرېږه نو میډم بیا ما په 2013 کې په ټول ملکنډ ډویژن کې اوس خو نه حاصله دی هغه وخت کې ووي ما آزاده یو قسم چې ما آزاده ګټلې وه ډېر ښه بالکل ما انډیپینډنټ دا زمونږ ډېر سخته مقابله چې امیر مقام صاحب زمونږ جنو کوسل تقریبا یو دی یو کلی یو رشتہ دار مې او مطلب معاملې سختې دي خو هغوی سره خو موږ اکثر چا تپوس لاړ شو نو موږ وایو چې غرغړې وکاو او کورې به وخوري او دا وکاو ورزش کوه اساسه او انجینر صاحب دا زموږ مقابل جا خو پیسو خواندن جاوله 500 روپۍ جیب کې دی جو زموږ هغه دوایانې موانې هغونه بیا یېري نو هغه ډېره سخته مقابله ده بهرحال هغې خدای رحم وکړو نو هغوی نه مخکې بیا موږ وګټله په 2013 کې زه بیا رالم چې 13 کې رالم چې بیا هغه ایډجسټمنټ کېدو آزاد به ایډجسټ کېدو نو دا ستاسو سکرین ډېر خطرناک ځکه هر سړی خلک نوټ کوي او خبره کوي نو زه چې په ټوله صوبه کې چې آزاد پاتې شو یخي آزاد نور لکه ټوټل ایډجسټ شو بس یې یوازې پاتې شوم بیا داسې 11:30 بجې او 25 تاریخ ماته یاد دي 12 پورې تاسو یو ځای کې ضم شئ که نه بیا عمر لا آزاد نو موږ شهرام خان سره ایډجسټمنټ وکړو جو زه سیم په دې ساده او سمپل خبرو مشهور یم نو موږ شهرام خان سره لیکل وکړو چې تا سره موږ کیږو خو که فرض که تا ته دویم وزارت میلاوېده نو د سوات او د شنګلې د بنیر واک په زما حالانکه نه پوهېدو خبره وه خو هغه مطلب سیده کوم چې رښتیا به ویل غواړي نو موږ هغه سره ضم شو که دویم پوزیشن راغی بیا به زما بیا دې کې شیرپاو خان زموږ حکومت نه ووته نو موږ ته منسټري میلاو شوه انډسټري او محمود خان سره اریګیشن بیا زه او دا وزیر اعلی صاحب جي موږ واپس کله چې یو څه وخت بعد بیا شیرپاو خان دې راتله نو هغو موږ سره دا حکومت سره فیصله وکړه خټک صاحب سره چې زه خو راځم خو زموږ زاړه پوزیشن موږ له راکوئ نو زوړ پوزیشن خو یو محمود خان سره وزیر اعلی صاحب سره موږ دی یو ما سره نو ډیفینیټلی به موږ ته هغوی موږ خټک صاحب ته چې حکومت به جوړېږي ما او محمود خان بیا 3 میاشتې OSD وزارت خو محکمه نه وه بهرحال بیا محمود خان خو یو دروند سړی دی او خټک صاحب هغه ته ستاره ټوریزم دغه سپورټس شو او منیم خان له ته غوره کړه نو هغه مال نه بیا چې زه نه وم خو ما دغه غوره کړه دا ټوریزم او هغه خو ډېر شریف سړی دی دې سره کلچر ومي نو زه خو ځانم داسې نو کلچر به هم هغه له بیا اټینډ کوم ابا نه ته محمود خان دی کلچر او قصو له دی له نه ته یو ورځ دی بدر منیر ډیو خدای دې وبخي په دې نشترحال کې خو تاسو خو دغه معاملې بیا ډېر په ګڼ راځي ډېر صحافیان راغلي پروګرام موږ وکړ روډ له میلانو کوم ځای سینماګانو روډ له موږ دغه نوم کې خو بدر منیر روډ او منظوري وشوه قسم سو شوه نو چې بار ته راووتو نو ډېره میډیا وانو ما ته وی چې یاره منیم خان آپ بتائے کہ پہلے اور ابھی فلم میں کیا فرق ہے تو میں نے وہ سارے ما هغه ټول چې کوم میکونو امې سایډ ته کړه او ما چې په نس د خدای منه ما مخکې فلم کتلی نه وروسته هغه حیران شو ځینې خبرې زموږ څوک منیم نه چا ځکه موږ خو وړوکوالی کلي کې وو بیا الپورې ته رالو کالج ته هغې کې وخت نو هغه دغه ته نه پاتې شو الله پاک رحم کړی دی چې ځینې خبرې موږ اوس خوشحاله نو هغه مطلب چې موږ داسې سیاست ته رالو نو ما بیا هغوی منسټري راکړه بیا جي په 2018 کې ما خپل ورور بیا زوړ ودراو چونګې جي ډېر یو عجیبه په 16 تاریخ مې اکسیډنټ وکړ په 16 جولای 2025 یو ښایسته هلک راسره وفات شو او بیا مې جي هغه سره 2-3 ورځې زموږ پښتونوالي دا چې ته به کښېنې خامخا لاسنې د کوم الیکشن نه کار سي او دا د الیکشن په منځ کې 16 جولای 2018 جی په 25 الیکشن وپسو کنه موږ نه جی تاسو نه موږ الیکشن تاریخ نه لري دا زموږ د موضوع کوم د روز شمارو جی 1 2 3 بیا میاشت ته کوس موږ حساب کوو لکه چې هغه بس بیا فیصله کوي چې څونه چې تاسو اوس موږ یو عجیبه کار وشو چې ما مور د الله بخښه 20 جولای هغه ته هارت اٹیک وشو د جمعې ورځ هغه وفات شو بس من کېناستو بیا د انجینر صاحب د خلکو سره مقابله خو تاسو ته پته را هغه څه خبر هغه موږ بیا موږ غټله خو یو نشنل پارټي والا رانه
داسې عجیبه ووته چې هغه به موږ چېرته مثال ته زموږ خور یې موږ تا پسې راغلو چې ووټ مال راکړه تا به چې زما یاره موږ که موږ له نه راکړې خو دغه نېشنل پارټۍ هلک نوم به ورته واخلو موږ هغه له ورکړو داسې مخالفین مسلم لیګیان هم وي موږ ته هغه څه نه ښکاري موږ هغو به ووټ غوښتنو چې به یې ونه شو ځکه مونیم له یې مه ورکوو هغه هغه له یې ورکړو هغه له موږ ووټ موږ غوښتل هغه موږ نه 241 ووټو وګټل اوس ریسنټ اوس ممبر دی داسې داسې موږ دیکه شوي ته دا پارټیانو کې بدل شوي دي چې که نه او ما خیال سیاست داسې دی چې یو ځل تاسو رادن نشئ دا چې څنګه تاسو ویلې چې ډېر ټف ده سیاست آسان نه دی ګټنه اسانه نه ده ظاهره خبره ده بل لاره چې ته کله پالیټکس راشي یا ته په یو وزارت کې اوسېږي نو د خلکو توقعات تاسو نه ډېر زیات دي هغې ته داسې ښکاري چې دا کس چې په منسټرۍ کې ناست دی نو به چې دې څه وایي هغه به کېږي حالانکې هغه نه کېږي هغسې نه ده که نه بالکل بیا که نه کېږي نو بیا ډېر خلک خفه کېږي نو خلک هم نه خفه کول یا خوشحاله ساتل ملک هم چلول خپل وزارت هم چلول سیاست هم کول ځکه چې دې کې خو یو کس نه لکه څنګه چې اوس خو تاسو فیملی چلول جي ګرانې یو فیملی او بیا چې تاسو کلی شي بیا کلی شي بیا ګورې زما حلقه جي تاسو ګورې زه چې چېرته لاهور ته ځم چې کور راوځم لاهور ته مخکې رسم خو که زه خپل حلقه کې د کروړې نه دې دلته ځم نو زه 2 غنټې د هغه نه لیټ رسم دومره یې اوږده حلقه ده 24 کیلومتره یوازې په اباسین په غاړه ده بیا زموږ روډونه بیا زموږ سیسټم اوس الحمدلله څه وخت سره موږ خدای پاک کار راغستی موږ نه څه محمود خان اوس بیا موږ ته ډېر فنډونه راکړي دي دا کلیل نه ته موږ روډ شروع کړی دی دغه سی پیک ته نږدې شو لګیا یو جي الله دې رحم وکړي د شانګلي ښایست موږ تاسو خبرې هم کوو خو د هغې ښایست لګیا دی ویډیو کې ښکاري هم نو دا راته وایي چې خو ستاسو هلې ځلې دا راته د شانګلې د لږ د هغې باره کې راته وایي چې ستاسو څه خوښ دی هغې باره کې او کله چې د هر چا څنګه که نه دوی وایي چې د کرک چې کوم دی که نه هغه دوی صوبه نه یو خو تش کاڼي دي یو خو تش شګي دي خو د کرک نه چې څوک هم هغه وایي زما یا هر چا د خپل وطن کشمیر دی که نه خو خیر ستاسو وطن خو ښایسته هم دی که نه نو که تاسو راته وایي چې سم ډېر زیات خوښ دي په خپل وطن کې د خوراک حوالې سره د سیمې حوالې سره میوې کومې کومې کېږي هلته زه به تاسو دا وایم چې شانګلې چې الله تعالی کوم ښایست ورکړی دی او کوم لږ غونې ځای دی خو په هغې کې جي په 2 موسم وي لکه فار اگزامپل بیشام کوم چې زموږ شوکت لاله حلقه ده هلته جي ګرمي اوس ما نن خبرې کول زموږ کلي کې باران دی په پورن کې او د پورن معنی ده جي چودي کا چاند دا هندی لفظ دی جي بالکل او د دې معنی ده چودي کا چاند نو الله تعالی پرون لا شانګلې چې کوم خایس ورکړی دا ډېر کم خو بهرحال زموږ دغه نه توجه په وجه باندې زموږ شانګلروس اوس پکې ما خپل منسټرۍ کې یو کیمپینګ پارټس لګول یختنګي کې دومره رشي میډم چې موږ فرض کته دي نو موږ په یختنګي مزي دومره رشي په دې جون د مای د 15 مای نواله چې 15 اگست پورې چې تاسو ته نه د شپې زی ملاوي کې نه د ورځې نو هلته زموږ خلک خپل وګي خرڅ کی او میوه خرڅ کی ټانګو خرڅ کی او د زمکه دومره زرخیزه راځي چې مڼې مالټې امرود چې کوم شی به تاسو هغه مطلب د دې تاسو پته راوځو خو د فروټو سم لیونه آی لف فروټس کنه زه خو او زما خو د لایک زما خوراک چې کوم دی کنه نو هغه کې 50% فروټ دا موږ غلطی شي نن سبا چې شنګ کم فروټ د امرود دي سپیشل خلک اسلام آباد او دین راوړي د الته روډ په غاړه باغونه دي شوقي او سړی ته بس دخکي مونږ ان شاء الله پښتوان سره په دغه چې ټول سټاپ له بسره هم مفتي ډیر خنماله دا امرود برخه خو زما سپیشل خجی نو امالټي امرود مڼې دا خو پیداوار یو خدای چې موږ پورې د اسلام آباد پورې یا د کوره پورې رسیږي نه خو خدای خبر سونه ټایم پې تیر شوي په سټور کې او بیا هغې نه پس بازار او بیا چې موږ راړو نو هغسې نه خو چونکې ما ځینې به زه چې سوات ته به موږ کله تلو که نو لارې کې به د مالټو باغونه وو که نه یا مثلا چې د شفتالو چې کوم دي د هغې باغونه که نه هغه فروټ چې هغه ټایم ونې نه راوشو کېږه نه او هغه څنګه کټ کې هغه څومره جوسي وي یار د هغې خوند بیا په دې فروټو کې فرش دي او دغه کې خو ډېر زیات فرق لکه هر شی چې وخت والي هغه بیا ختم دا اوس دا ګورو چې زموږ په پورن کې خلکو باغونه کړي دي هغه شلتالان اوس په پورن یا په سوات کې نه ډایرکټ اسلام آباد ته راوړي
چا چې کړي د سواد خلک ډیر تیز دي او راغلي زموږ د خلکو نه په اجارو د ازمکه اغستې دي موږ دومره تکړه نه یو مو سیده ساده موږ د چروټي ملایو موږ بس سبا سوچ نشته چې ماقام او بس داسې دا ونیو نه دا خو ساده ځکه نه چې تاسو سیاست ته راغلي نه سیاست ته خو ما یې ټلواله شي مجي خو ما تاسو د زمونږ شاوغ خو کاروباري سړیو مجي خو بهرحال الحمدلله اوس پکې خوشاله چا خدمت باغونه نشته دا ویل غواړي جی تاسو دا ویل غواړئ تاسو باغ نشته دی تاسو باغ نشته دی ولې نشته جی خای کی سګيږي الحمدلله هغه چې ما د والد صاحب جی د فروټ سره د مطلب د مڼو باغون سره شوق زم چې په هغه اولنې باغ زمونږ نه دا عجیب نه ده چې تاسو باغونه د مڼو یا موږ له صرف تاسو امرود را لېږئ نه امرود هغه امرود جی اوس د مڼې دا کوم شی سپیشل لکه دا نه یو ځای خاص فروټ مشهور مڼه خو هر ځای کې خو دا امرود ما تاسو چې کوم شنګ وتوي دا هغه د مشهور دي سپیشل شنګ دا به شام سره شنګ نومېږي دا یو سپیشل کوالټي دا نه دا خو تاسو موږ باندې خورئ بالکل بخورو ان شاء الله او سکرین باندې مو نه دغه مخ روزانه پروګرام کې راځو چې نه راغلی زه بیا پروګرام کې چې دا دروغ وي صحیح ده کله چې تاسو خپل خبرو کې دا ویل چې شنګله دومره زیاته خاصه ده د موسم حواله سره مدغه خو ټوریزم لکه اوس کومه د یورپ خواته لا ډیر ملکونه داسې دي چې هغه د ټوریزم د وجه نه مخکې دي دغه چې کوم اکونومیکلی هغه خدي هغه ته یو ډیر فار ایگزامپل سوئټزرلند دا خو صرف پدې منه او لکه پراګ شو چک ریپبلیک چې کوم ده کنه دا د ټوریزم د وجه نه چې کوم دي روان دي کنه نو اکونومیکلی داسې زمونږ ډیری سیمې دي په پښتونخوا کې چې هغه لکه څنګه چې تاسو د خپل سیمې خبرو کړله نو کله چې تاسو باندې سوي نو هغه وخت کې هم داسې سو هرډلز یا وزا سری چې دا نشي کېدی چې دا اوس نورم خوشي ځکه چې څنګه سواد ته خلک زید څنګه تاسو ویل چې د ماینروسو او د سیزن کې خو الته هوټلز او الته چې دینو نور د تنظیم نشته چې ډیر خلک الته ځای کړی شي یعنی په آرام شي نو داسې سيزونه تاسو کراته وای چې کله تاسو منیسټر ونه تاسو د شانګلی پارک لکړی وي لکه یو ځکه تاسو یاد کړه او داسې د دین علاوه روډز څنګه دي او هغه باره کې د هوټلو باره کې دغه دلته کې لکه هوټل داسې خشته دي تاسو چې دغه خلک یو خو ما تاسو کیمپینګ پارټس خو کې خو محدود خلک لکه 60-70 کسان پاتې او صحیح ده بهرحال تاسو خلکو هغه هوټلینګ سیستم شروع کړی دی چا فاونډیشن کړی څوک لګیا دي چا پلستر پاتې دی دا اویرنس پیدا شوی ښه کار روان او بل دویم خبر دا چې څونکې اوس زموږ 15 د سپارټس دغه روان دي روډونه په 24 فوټ روډ چې هغه ان شاء الله تعالی چې الته تاسو په جولای کې جون جولای کې موږ الته برستانه غوندي د ورځې نشي ټینګې ساده سمندر نه 9000 فوټ بلند دی دا یختنګي چې دی 5000 فوټ کې دی زموږ شنګلا ټاپ کې هیلټن هوټل جوړ شوی دی تاسو دا سوچ نشئ کولای چې هغه نه کې سړی کې ټول سواد سره دل دي شي اوس یو نوې روډ منګ منزور کو هغه نه بشپا غاز لایل دي شي انور ټو کلیل کنډو ته کوم روډ اوس منګ منزور کړی هغه اوس ټنډرو لګید اوس په لګي هغه کې چې اوس هغه نه بچي ازلا دی وزنل دي شي نو دا سپارټس موږ له تعالی ډېر خسر کړل ځکه اکثر کله مخکې چې زه منسترو مجنو ما با څه پروګرامونو نو ما با غوته کومه فرض کا میډم یو هزاره ډیویژن یو ملکن ډیویژن دا موږ ډیولپډ کړو مطلب کم چې دی له پکار دی ټوریزم په حلقه سره تاسو یقین وکړئ چې نه به زموږ آی ایم ایف ته ضرورت راځي نه به موږ قرضې اخلو نه به زموږ سعودي ته راځي نه به دوبۍ او نه به موږ د چاینا شکریا ادا کوو ان اکونومیکلی به دومره به موږ خو چې ټول پاکستان بساتي جی تاسو ټول پاکستان بساتي ځکه تاسو سوئټزرلند اخو زموږ د خو نیچرل زموږ بالکل دا زموږ نیچرل هغه ځان مطلب دی که تاسو تیر زموږ په وزارت کې ماجی دا سکړو چې په کالام کې 26 کیلومتر انټرنل بار نه هټه شي وا تاسو په کلام تللی چې هغه فرض کا روډ په فرنٹ باندې هغه کور دی چې هغه هوټل له هغه دکان دی ایون کا مخبرم د خدای دیوال منګه بیوټیفیکیشن دا شکړه چې ټول یو رنګ تاسو په دا فرق نشي کولی چې دا چا کور دی دکان دی کدا نو هغه موږ ډیر خدای کړه کلام ته تاسو ګورځي کلام په دې پابندۍ باوجود د دې مطلب د کرونا مطلب زموږ قسمت څنګه زموږ حکومت راغلی او سره کرونا راغلی دا ځکه خلک وي نن بیا تیلو مسله اما ورته چې تاسو دلته هلال احمر کوم ریډ کراس وته تاسو وای هغه چې بدل زموږ خدمتونه کول کلونه شنګلک یو زبل زیاده هغه لاړ ما ته تاسو ول هغه خپل ملک کرایسس نو با ټول خلک دنیا په کرایسس کې ده ولکه موږ خو دلته د ګرانی د اسینکو خو دنیا کرایسس ته نه ګوري چې په ټول دنیا په یو حالت کې ده تاسو امریکای لکه هغه منګه ته ویټو پاور هغه څنګه دي چاینا
او زه خو هم چې په کرونا کې موږ سره الله کوم رحم کړی دی پاکستان سره او کوم حکمت عملی شوی ده زما خیال په ټول دنیا کې داسې نه شي او زموږ ډېر غریبوالی د عمل غریب دی خو بهرحال الله دې رحم وکړي زموږ د عمل ښه شي او من حیث القوم ښه شو داسې نه چې موږ بیا په مخکې حکومت توره مخکې په پسې تور دا زموږ یو کلچر دی که نه دا را روان چې زم خدای دې داسې وکړي او خدای دې د موجوده حکومت نه داسې کار وکړي چې هغه اسلام لښي د ملک لښي او دا تور پې نه چې یاره دا مخکې دا داسې کړی وه که دا به داسې نه وه اصل کې چې کله وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي دا ملک تنګ دی تنګ غریبوالی دی نو دې کې دا که نه چې دا غریبوالی او دا قصې ختم شي نو اوس هم چې د اسلام آباد کې د دې بنګال د بارکهو پر دا یو شی خرڅ که کنه ټول پاکستان قرضې به ختم شي چې خلک شته که نه چې دا یو خدای خبر چې حکومت به څه پالیسي دې قرضونه به خلاص شو نو دا به زموږ لپاره ډېره ښه شي خو زموږ چوټې مو بړې باد اخواس خبره صحیح دا راته وایي چې ستاسو ماشومان دي زما خو جی شپږ ماشومان دي صحیح ده او هغې کې داسې څوک شته چې هغه سیاست کې انټرسټ لري زما یو بچی پکې ډېر انټرسټ ها دلته دې دغه کې دغه سبق وایي جی او د لندن لا کالج نه راکوي نو هغه تاسو ته کله ویلي دي که نه ته د هغه کړنې وړنې ګوري نه د هغه تاسو کوم مخکنۍ خبره وکړه او هغه چې دا جراثیم شته چې هغه جراثیم او مطلب چې میډیکل ته یا بل لاین ته لاندې هیڅ شي ته لاړ دا پالیټکس لکه الله چې کوم دی مطلب دا نو مورې څه نه وایي چې دا وګوره پلار دې دومره ټایم تیر کو ځکه چې کله ته پالیټکس کې نو ستا ډېر ټایم چې د خلکو سره تېرېږي کار کې تېرېږي فیملی سره ډېر کم نو هغه نه ورته وایي چې یاره مزه یا څنګه ځکه چې کور والا خو زموږ دي عجیبه سیسټم زموږ کور بار خبره نه ځي دلته خو تاسو زورور یې که نه هلته خو بالکل زموږ بار ډیسیژن دی زموږ کور که خو دا که نه غریبانه موږ سره د کور زموږ چې دا زموږ سیاست فل ټایم جاب دی فل ټایم لکه دا نشته که چې ته به یا وټل یا بل څه خو ته به 11 بجې میلمه راغې نو هغه ته هم مطلب دی چې ته به پاڅې زنانه به پاڅې روټۍ به پخوي انګولې به پخوي یا به تخکۍ به 2 بجې راغې د شپې لکه میلمه خو به ته قدر کوې که نو مطلب چې زموږ داسې نه چې هغه به یو شی دغه کوي زموږ به سهار مالي 4-5 ګاډي یوزي لاسنیوله زما یو ورور دی ډاکټر دی هغه خامخا هغه چې ماښام کښېني ما شپږ جنازې وکړه نن مې وکړې دا به موږ لګیا یو چې زموږ خلک ډېر درانه خلک دی هغه عزت غواړي او ډېر عزتمند زما د حلقې خلک انتهایي عزتمند دي په عزت باندې که ما خو ډېر کمزوري او زموږ قابله ډېر ما تاسو تکړه تکړه خلک دي او دا د الله احسان دی چې موږ غوره کوي او اوټ یا دې کې موږ چېرته خفه کړي نه وي صحیح تاسو د کلچر خبرو کوو یو یادونه مو که د هر ملک ته چې موږ ځو د هغې کلچر موږ د هغې د ډرامو یا د فلم یا د دې نه موږ پیژنو تاسو د نشترحال خبرو کوو یو وخت کې نشترحال ډېر آباد و شوز بکې د کلچر دغه بکې د اوس بیخي ختم دی دې باره کې تاسو نه کوئ یا مثلا پښتو ډرامه چې مخکې څنګه وه که نه لکه پی ټي وي هلته د ډېر دومره غټ سټیشن دی که نه خو هلته نه داسې ډراما داسې پروګرامینګ چې مخکې به کېدل که نه د کوم لیول دغه هغه نشته دی هسې د منځ کې لونې د هر څه متاثره شوي دي اوس الحمدلله بیا هغه دغه من هغه ورکوي او لګیا دي او ډېر ښه تاسو لکه دا ټوریزم او کلچر او دا یو سپورټس دا عوام دغه ساتل مطلب چې خوشاله او یو موږ دا سوچ چې دا هسپتالونه چړ شي او ګروړونه آباد شي داسې دا کلچر او دا د هر چا ټول دنیا خو دا نه چې هغوی د کرکټ کوي نه ټوله دنیا چې یوې ډرامې ګوري نه ټوله دنیا وایي چې یاره موږ هاکي کوو هر څه خپل یو سوچ دی نو موږ وایو چې زموږ د حکومت کې او د موجوده کې چې هر چا څه خوښي هغه انجوای کړي نو انشاءالله په هغې کار روان بل تاسو که چاته چکر ولګوو نو په هغې کې هغه صفایي او قصې او دا روانې دي انشاءالله تعالی او خو پروګرامونه په دې زیات متاثره دي په دې دغه من شو په کرونا باندې چې هغه به تا سوفیس خیال به ساتي په 6 فوټ کې به 7 فوټ کې نو خلک خوش کینی یو ځای کینی ګپ شپ لګي دا انکر خدای دا نه دی خو دا داسې دا هغه یو بل نو چغې وباسي لري شي نو هغه نه کې اوس انشاءالله هغه سیستم الله پاک رحم کرونا موږ خلاص شو اوس 1 سمثینګ دا خو هغه دا خو عمر لري دا مطلب بیماری او تبا دا کنه الله پاک به دغه کتاب کې انشاءالله دې نه خو توجه ډېر ښه که تاسو سپورټس او د ټوریزم خبرو کوم چې کله زمونه منسټر شوم د دې اصل تاسو دا کارپوریشن دی د دې 53 کروڑ روپۍ آمد دغه فانو 53 کروڑ او هغه به زه وایم چې هغه په یو بینک کې پروت و د هغې به چې کوم هغه ساده الفاظو کوم چې هغو ته منافع خو سود چې به راتلو به دې کارپوریشن والا تنخواه اخیسته بیا زمونږ چې کوم وخت چې زه وم نو هغه وخت کې اعظم خان صاحب زمونږ د کوم چې سپین صاحب دغه دی دا سیکټ سپورټس نو دې بیا دومره فنډ چې کړ 2018 کې اخري بجټ موږ دخکاو نو 5 ارب 83 کروڑ روپۍ
دغه بجټ د 50 کروڑ نه 5 ارب 83 کروڑ اوس تاسو وګورئ موږ دغه کو دا پولیس فورس آلو ټوریزم پولیس فورس د ټوریزم وي مخکې به دا چلو چې زبلاړم کالام د زخه شنګلې مو که چرته پیجندم نه ما د کیمرا په 15000 راکوله صحیح ده او که تاسو د پېښور نه لاړئ تاسو 5000 وا خو که زما په اسلام آباد روډ بلاړ پنجاب نه هغه ته په 12000 وا اوس چې موږ یو 2 سنټر جوړ کړی دی یو په چکدره کې یو په بټ آباد کې التبته انلاین اپلای کوي ډېر ښه دا اوس یختنګي غونځې ما تاسو هلته ته کمره نشي اخیستی چې حالانکې په نو لاس نو پرایویټ منده 1500 باندې دوه بیډو ده او په 3000 د څلور بیډو ده دا تاسو ته نشي میلاوی دی دا به انلاین کوي تا به انلاین بوکینګ به کوي دا سیستم د تقریبا دا څه کړی چې سر زیاتې ونشي صحیح ډېر ښه ډېره زیاته مننه چې راغلې کور ولا مننه مهرباني اوسه په عزت ژوندي اوسه مننه لیدونکو یو ورکوټ شاندمالو په خیر پښتونخوا سره اوسه هم پښتو ون یو نوې سفر ستړي مشي ور بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته زمونږ درې واړه میلمانه ډاکټر برهان چې هغه موږ سره ډېر ښه خبرو کې ځکه چې جمع را روان دی او ډېر خلکو د اډوکو تکلیف شروع شي نو د اډوکو کمزوري هم یو وجه کېدلی شي او د هغې باندې موږ نن هغې سره خبرې وکړې لیدونکو او بیا د هغې نه پس موږ دوه خوندور میلمانه وو چې په سیاست او په جرنلیزم یې سره لګیا او موږ دا خبرو کې چې انسان که محنت وکړي او هغه شوق ولري سبق سره نو هغه د پاره دا بیا میټر نه کوي چې ته په یو پرایویټ سکول کې سبق وې صحیح د چلته کې ته په زرهاو پیسې ورکړي کو ته سرکاري سکول کې سبق وې نو مطلب دا دی چې که انسان محنت وکړي او خپل ګول ځان ته فکس کړي نو ما خیال چې محنت کله هم ضایع نه ځي نو کلم چې موږ ملمانه راغواړو د هغې خو یو دا چې د هغې د ژوند په باره کې یو پروفایل انټرویو مو وسیږي خو د هغې د ژوند کړنې چې دی هغه همیشه موږ دپاره یو ډېر ښه میسج لري صحیح ده نو په دنیا کې داسې څه کار نشته چې هغه امپاسبل وي خو هغې دپاره د همت د ارادې او د محنت ضرورت وي لیدونکو همدې سره اوس نې پروګرام پای ته رسیږي تاسو موږ د هم پښتو ون یو یادونه بیا کوم د هم پښتو ون چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارمز دي دا وخت د هغې هینډلز د هغې آی ډیز چې کومې تاسو ته به ښکاري په سکرین باندې تاسو دا هم فالو کولی شئ خو دا وخت ما له اجازه راکړئ لکه ژوند خیر انشاءالله سبا بیا تاسو سره ملاقات کېږي په هم پښتو ون باندې د الله پامان